موضوع واقعه ده. دا واقعات دی وجې نه بیانومه چې مونږ او تاسو شکریا ادا کو په خپل دین باندې، په اسلام باندې، او په مذهب باندې، او په خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د الله تعالی ډیره شکریا ادا کو. زمونږ خو الله رب العزت باندې څه قرض نه و چې مونږ ته دا دین نه کړی دی. زما عزتمندو یو تره د خپلې ورېرې واقعه بیانوي. هغه دا خبره کوي چې زما یوه ورېره وه او زما یو ورور. دغه ماشومه چې دی، دغه جنې چې دی، د دې یو داسې جنون و، یو داسې عشق و، دا چې کوم کار کولی هغه به جنون سره، هغه به عشق سره، محبت سره کوو. نو تقریبا هغه جنې سکول یلو، خو په هغه سکول کې د هغه یو ټیچر و چې هغه مسلمان. نو هغه مسلمان ټیچر د کردار چې کله دی ولیدو، نو هغه جنې د اسلام طرف ته میله شوله. چې کله دغه جنې اسلام ته میله شوله، نو هلته کې د هغه د کور والا زنانه مې هغه سره ملاو شوه، تر دې پورې چې دغه جنې ایمان راوړ، کلمه یې وویله. خو مختصر خبره دا چې کله دې کلمه وویله، نو دغه تره خپله واقعه بیانوي چې دې باندې زه خبر شوم او د دې پلار خبر شو، نو ما دې له سزا ورکړه، او داسې سزا مو ورکړه، ورته وموي چې ته بې دینه شوي یې، د خپل د دین پرېږده، که پرېږدو نه ښودو نو تا به وسوځوو، تا ته به مختلف قسم سزاګانې درکړو. خو د هغه جنې د هغه ماشومې په زړه کې د ایمان دغه محبت، دا عشق دومره دننه شوی و، دومره داخل شوی و چې هغه واپس وتل مشکل کا. نو دې وجې نه هغه جنې، هغه ماشومه د دې دومره خاندان دی، هغوی ته هم دعوت شو. خو دلته کور کې په دې باندې مختلف قسم ظلمونه کېدل او مختلف قسم سزاګانې به ورکولې. نو هغه کلي کې مولوي صاحب ورته ووایي چې ته داسې وکړه چې دهلي ته لاړه شه، هلته کې مولانا کلیم صاحب دی. مولانا کلیم صاحب هغه د غیر مسلمو دپاره خپل ترتیب جوړ کړی دی. نو هغه ترتیب کې به ته هم شامله شي، دین به هم زده کې او دنیا به دین بچوي. نو دغې ماشومې دغې جنۍ په دې خبره باندې عمل وکړو، دهلي ته لاړه، هلته کې د مولانا کلیم صاحب په خانقاه کې داخله وکړه. مولانا کلیم صاحب د زنانو لپاره خپل ترتیب جوړ کړی و. کومې غیر مسلمه زنانه به راتلې، هغه ته غیر مسلمه زنانه و سبق ښودلو، قرآن به یې ښودلو، دین به یې ښودلو، اسلام به یې ښودلو. خو مختصرا خبره ده چې یو ځل دغې جنۍ خپله مور په خوب کې وکتله چې ډېره په بد حالت باندې وه. نو دی چې کله بیداره شوه د خوب نه، نو دی مولوي صاحب ته وویلو، مولانا کلیم صاحب ته، چې مولانا صاحب ما خو نن خوب کې خپله مور کتلی دی او زه غواړم چې زه هلته لاړه شم او هغې ته د دین دعوت ورکړم. مولانا کلیم صاحب ورته وفرمیل چې ګوره ته خو د دین دعوت ورکوې، خو هغه خلک هغه په اندومد باندې دومره مین دي او دې سره دومره عشق دی داسې نه چې قتل دي کړي. خو دا یا خبره یاد لره، که قتل شوې نو شهیده به وې، او که په دې کې کامیابه شوې نو د دې د دنیا هم کامیابي دی او د آخرت هم کامیابي دی. چې تا ایمان راوړو، تا کلمه وویله، نو اوس اول حق تا
ادا کیږي وانذر عشیرتک الاقربین چې خپلوانو ته دغه دین دغه کلمه دا اسلام وخی نو دا تا باندې اول حق دی چې ته دغه دین هغو ته وخی خپل مور ته خپل پلار ته خپل تره ته خپلې خور ته خپل ورور ته دا دین وخی ځه ورشه او الله باندې توکل وکړه نو دغه جینۍ هغه ځای نه روانه شوه او خپل کور ته واپس راغله چې کور ته راغله نو کور کې اول دغه تره خپله واقعه بیانوي چې ما دله ښه مضبوطه سزا ورکړه چې ته چېرته تللی وې او پلار هم سزا ورکړه کور کې چې څومره ممبران وو څومره افراد هم وو ټولو دې جینۍ له سزا ورکړه چې تا څه کول چې دا ورکوې ته بې دینه شوې یې تا به مونږ قتلوو مختلف قسم دمکې ورته واچولې خو یاد لره د چا په زړه کې چې د دین مینه غورځېدلې وي هغه چې کوم د دغه زړه نه نه شي ویستلی هغه که مختلف قسم سزاګانې پې استعمال شي نو هغه مینه د هغه د زړه نه نه شي وتی نو دغه ماشومه د خپلې مور سره میلاو شوه او مور یې 2 میاشتې تقریبا بیماره وه او مور ته د دین او د اسلام دعوت وچلو کلمه یې ورته وویله او مور ته الله رب العزت هدایت وکړو مسلمانه شوله خو چې کله مسلمانه شوله مسلمانۍ سره وفات هم شوله دنیا نه یې رحلت وکړو او رحلت یې وکړو رحلت نه مخکې دا وصیت وکړو چې ما به سوځوې نه او ما به د مسلمانو قبرستان کې دفن کوې د مسلمانو په قبرستان کې به ما دفن کوې خو دغه خلکو دغه تره دغه پلار دغې ماشومې سره دا خبره ونه منله چې دی د مسلمانو په قبرستان کې دفن شي بلکې هغه د دې چې کومه مور وه هغه یې وسوځوله د خپل مسلک د خپل مذهب مطابق یې هغه وسوځوله بیا یاد لره په دې خبره باندې لږ سوچ پکار دی څه د دې ماماګان هغوی راغلل څه د جینۍ خو بې دینه شوې ده اسلامي قبول کړی دی اوس د نور کور کې هم زهر خورئ داسې نه چې مور کوئی مسلمانه لاړه دنیا نه داسې نه چې پلار باندې حمله وکړي داسې نه چې کور کې نورو خلکو باندې دغه کوشش وکړي دغه ترغیب وچلوي او دې د ودې نه دی بې دینه نشي دا خلک خو مختصرا خبره ده چې دغه تره دا خبره کوي چې زه لاړم یو ځنګل ته لاړم په هغه ځنګل کې ما یوه کنده جوړه کړه تقریبا 15 فوټه کنده وه ما د دې ماشومې دپاره دغه کنده تیاره کړه چې دا ماشومه په دې کې زه ور واچومه او د دې بلا نه د دې مصیبت نه د دې زهرو نه ځان خلاص نو هغه کنده تیاره کړه او د دې چې کوم ورور و هغه ته یې وویل چې ما داسې کار کړی دی او د خاندان چې څومره افراد ور جمع شول چې دا جینۍ خو بېدینه شوي دی یعنې دین یې قبول کړی دی اسلام دا بېدینه شوي دی نو لحاظه دا قتلول پکار دي چې دا زهر خوره نه شي نو هغوی ټول په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې د دې قتلول پکار دي نو دغه ماشومې ته وویل چې زه او ته او د دې پلار مونږ به ځو ماماګانو کره او ته نه سره ځان تیار کا نو دغه ماشومې خپل ځان تیار کو او داسې ځان یې تیار کو لکه مخکې نه د خوب کتلې وي کپړې واچولې عطر یې ولګول او داسې د ناوې په شان ځان یې تیار کو او دی ورسره روانه شوله داسې نه وایي چې ما چېرته بیایې ما چېرته بوځې خو مختصرا دغه کندې ته چې کله ورسېده او په دغه وخت کې دغه تره واقعه بیانوي چې ما 15 لیټره پټرول ځان سره راخستی وو او ما یکدم دغې ماشومې ته دیکه ورکړه او په دې کنده کې مې وغورځوله دا ماشومه چې کله کنده ته وغورځېده دې کنده کې دی چغې وایي او ما د بره نه پټرول پې ور واچول او تیلی مې ورکو او دې ته کوم دی اور واخیستو
او داسې اور واخیستو، داسې لمبې کولې، داسې شغلې کولې، خو په دغه وخت کې دغه ماشومه چې دی دغه ماشومه چغې وایي چې یا الله یا الله ته خو زما شته او ته ما سره محبت لرې، یا الله ته ما سره محبت لرې، یا الله ته د حرا رب یې، او یا الله ته د غار حرا رب یې، او یا الله چې ته ما نه راضي وې نو نور دنیا ته زما هیڅ پروا نشته دی، دنیا دې خیر دی ناراضه وي، خو چې ته راضي وې دغه اور ما ته قبول دی، په دې اور کې دې زه وسوځم خیر دی، خو چې ته ما نه راضي وې. نو دغې ماشومې چغې والې او الله رب العزت سره یې دغه مناجات کول او په دې خبره باندې ځان پوه کا. په دغه وخت کې دغه ماشومه بیا هم نارې وایي چې ای کاکا ای پلاره زه خو اوس سوځېدم، زه په دې اور په لمبو کې ګیره یم، خو یاد ولره دغه دین قبول کا، اسلام قبول کا، کلمه ووایه او په دې کلمې یلو کې کامیابي ده. او بیا مختصرا خبره ده چې کله د پلار د دین را واپس شو، د پلار د واپس تلو زړه وشو چې داسې نه کیدی شي بیا هندو مذهب ته واپس شي، خو هغه تره ورته دی بیا نه واپس کېږي تر دې پورې چې دغه پلار د هغې درد د وجې نه، د هغې د چغو د وجې نه هغه هم بیمار شو او بیمارۍ په آخر کې دي ورور ته ووایي چې وروره ما ته مولوي صاحب راوله چې زه هم کلمه ووایم. چې ما دغه د ورور خبره رد کولی نه شوله نو ما دې خپل ورور دغه خبره ومنله او د کلي مولوي صاحب مو ورته راوستو او دغه د دې جنۍ پلار د حرا پلار هغه هم کلمه وویله. مختصرا دا چې زه یو ځای ته تلمه، هغه ځای ته په دې ټرین کې یو تقریر لګېدلی و او د مسلمانانو د پیغمبر صفتونه وو، او ما دا سوچ وکړو چې که پیغمبر په حق باندې دی نو هغه د مسلمانانو دا پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق دی، نو ما ته هم دا دین قبلول پکار دی. او زه هم لاړم د مولانا کلیم صاحب سره مې بیعت وکړو او ایمان مې راوړو. او یاد لره بیا ما ورته دا واقعه بیان کړه چې تا سره به زما یو ماشومه راتله د حرا په نوم باندې او هغې اسلام قبول کړی و، هغې سره مونږ دغه شانتې کار وکړو، هغه مونږ په کنده کې لړه کړله او هغه شهیده شوله. چې هغه ډېر وژړل، ډېر زیات یې وژړل، خو هغه نه بعد یې وویل چې یاد ولره هغه ټیم کې ته کافر وې، ته هندو وې، نو لہذا ان الحسنات یذهبن السیئات، دا نیکۍ چې دي دا ګناهونه وړي. او مخکې ته مسلمان نه وې نو چې مسلمان نه وې د هغې تپوس تا نه نه کېږي. او بیا دغه تره دا خبره کوي چې کله دغه ماشومه شهیده شوله نو زمونږ په کور کې داسې انقلاب راغی، داسې انقلاب راغی چې هر یو کس به وایي زه مسلمانېږم. ما دا خیال وکړو چې دې ماشومې په زمونږ په کور باندې جدو کړي دي که څنګه، داسې نه چې جدو کړي، نو داسې کور کې یو مسلمانېدله. مختصرا خبره ده چې هغې یو ماشومې قرباني ورکړه، الله رب العزت د هغې قربانۍ د وجې نه هغه ټول خاندان ته ایمان نصیب کو، اسلامي نصیب کو. نو مونږ او تاسو ته پکار دی چې په دې دین باندې، په دې اسلام باندې شکریا ادا کړو او په دې ښکلي نبي آخري نبي باندې شکریا ادا کړو.